بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در وکوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې الله پاکم خوشاله آباد ساته. الله پاک دې موږ او تاسو ټول د هر قسمه تکلیف نه، د هر قسمه بیماری نه او دغه رنګ د هر قسمه مشکل نه په امان ساتي. الله پاک دې زموږ او تاسو ټول مشکلات ختم کړي او الله پاک دې زموږ او تاسو ټول حاجتونه دا پوره کړي او دغه رنګ الله پاک دې موږ او تاسو ټول د هر قسمه جادو دغه رنګ دا کوئی انسي وي کو دا جني وي د هغې نه د الله پاک موږ او تاسو ټول دا وساتي. نن چې کوم زموږ ټاپک دی، نن چې کوم زموږ وظیفه ده، دا دې حوالې سره ده چې په کوم سړي باندې جادو شي نو څنګه به دا جادو لر کوو. نو انشاءالله العزیز نن په دې کلیپ کې د جادو د لر کولو زه تاسو ته مکمل څلور طریقې ښیم. په دې څلورو طریقو باندې جادو محترمو د انسان نه دا لر کولی شي، په خپله د عمل زده کوي او د ځان نه په خپله جادو دا لر کوي. یاد ساتئ چې د جادو حوالې سره بعضې ساحران داسې وي چې هغوی د شیطانانو نه پکې محترمو دا امداد غواړي. بعضې پکې داسې وي کوم سرکشه جنات وي د هغوی نه پکې امداد غواړي. نو مطلب دا وي که نه چې د انسان دا مونږ ګمراه کړو. یو مطلب شو. دویم مطلب دا ویلی شي د انسان په دغه کاروبار قبضه وکړي چې دا کاروبار ورله خراب کړي. دریم نمبر دا د انسان رشته کول غواړي چې رشتې ونه شي. دغه رنګې څلورم دا چې د انسان خوشحاله ژوند تیر نه کړي او دغه رنګې د هر ساحر خپل مفاد وي او کم سړی چې ساحر له ورشي پیسې میسې ورکړي او بل چا باندې سحر کوي، کوډه کوي. پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي چې په دواړو کې په یو کې ایمان نشته دی. دومره محترم او خطرناک، دومره عجیبه عمل دی. الله پاک دې موږ او تاسو ټول دغې ناشنا عملونه د سحر، د جادو، د کوډو، د منتر نه د الله پاک موږ او تاسو وساتي. دغه رنګې سحر په پیغمبر علیه صلات وسلام باندې شوی و. شپږ میاشتې پیغمبر علیه صلات وسلام محترمو دی ګډوډ کړی و. بیا د هغې نه بعد آخري صورتونه کم نازل شو. د هغې په وجه الله پاک د سحر هغه اثر دا د محترمو لرکو د پیغمبر علیه صلات وسلام نه. نن چې کومه زموږ وظیفه ده نو انشاءالله العزیز په څلورو طریقو باندې به د سحر خاتمه کوو. یاد ساتئ چې لومبۍ طریقه به دا وي کو چېرته په سړي باندې سحر شوی وي نو سړی به داسې وکړي چې درې هګۍ به راوالي، انډه چې ورته ویله کېږي نو درې به راوالي او دا به ویشئ. کله یې ویشولي د هغې نه پوستکې لر کړي او دا آیات مبارکه به پرې ولیکي. په هرې انډې به ځان له ځانه ولیکي والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. او دغه رنګې کو چېرته سحر شوی وي په زنانو باندې نو دغه رنګې درې انډې به راوالي، دا به ویشئ او په هر انډه باندې به بیل بیل د آیت ولیکي والارض فرشناها فنعم الماهدون. دا به پرې ووایي. نو دغه رنګې کو په سړي باندې شوی وي نو دغه لومبۍ دې وخوري او کو چېرته په ښځو باندې شوی وي نو والارض فرشناها فنعم الماهدون. دویم عمل دا د محترم هغوی وکړي او دغه انډې دې وخوري. دغه رنګې درېیمه طریقه علما کرامو دا ذکر کړې ده چې په کوم سړي باندې یا په کومې ښځې باندې سحر وشو، جادو وشو، چا پې کوډې منترې وکړلې نو هغه له پکار ده چې د بیرې دې 7 پاڼې راوالي. څو پاڼې؟ 7 پاڼې به راواخلي د بیرې او دا پاڼې به واچوي په اوبو کې به ور واچوي. تقریبا داسې جګ اوبو کې به دا ور واچوي. چې کله ور واچولې نو د هغې نه بعد به دا اوبه وهوډ کوي او یو هفته به دغه اوبه څکي. که په سړي باندې سحر شوی وي، که په ښځه باندې شوی وي، دا اوبه به یو هفته محترمو دا وڅکي. علما فرمایي چې په دې باندې به الله پاک د انسان سحر دا به ترې لر کړي او دغه رنګې د سکون زندګي به الله پاک دله ورکړي. دغه رنګې څلورمه طریقه دا شوله. فرمایي چې په کوم سړي باندې سحر شوی وي
دله پکار چې داسې تبرګې براوالي چې د هغه دواړه طرفونه سوي دا تیره وي، دواړه طرفونه تیره وي، داسې تبر به وګوري او را به وړوکي به دي او دغه رنګې نلونه به راوالي. تاسو به نل پېژنئ، نلونه به راوالي که تاسو حل وکړئ د هغې نه قلم هم سازولی شي. نل به راوالي د 115 به راوالي، شپږو به راوالي، د هغې باندې اور بل کړي او دغه رنګ تبرګی به د هغې د پاسه کښېږدي چې دا ښه ګرم شي، ښه سور شي. نو بیا علما فرمایي چې په دغه تبر باندې به متیازې وکړي چې سخت غوندې نارې کړي، د دې په وجه به الله پاک ستاسو نه سحر دا به لر کړي. نو دا یو څو طریقې د سحر د لر کولو وي. نو کوشش وکړئ چې دغه ویډیو په خپله هم وګورئ او دغه رنګې نورو ملګرو سره یې شریک کړئ. که بچا باندې سحر شوی وي نو الله پاک به د هغوی نه د دې وظیفې په برکت باندې سحر لر کړي او ما او تا ته به الله پاک د دې ډبل اجر او ثواب راکړي. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.